دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ یو الک دے دا معلومات دے وقت ما تنیستے کہ دا صحابی دے کہ تابعی دے یو الک دے جماعت کی بناس تو دیر عبادت پہ دا اللہ کاؤ نوجوان دا نوجوان عبادت دا اللہ تاریخ وخمی روجہ باؤ قیام بے اوگل کاؤ تلاوت دا قرآن شریف بے کاؤ دومرا عبادت گزارو دا حالت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اور تپس گئے گئے کہ خدا پاک کا دا حالت دومرا بہترین عبادت پر رکوع ولالی نو ولالی نو قیام کے ولالی نو ولالی پر رکوع پروتی پر سجدہ پروتی اللہ دومرا خشت عبادت او ما خام جارو جمع تی دا سے بہترین عبادت او جالی اروح اللہ تا کہ عمر رضی اللہ عنہ قد شخصیت دا عبادت تپس گئے گئے کہ ماس خودتن بشنو دی تکورتا پلاری و داغ پلار خدمت دبتا سار ببیا جمعہ تا پیشمنی بو وقتی راتا او خشتا و دیر زیاد خوبصورت نو یوزل روان دے یو جنہ پدر میناوا دی خشتا و خبلیو جنہ پی میناوا غب و تلار کے وناناوا دی نیت سرویو چی کالا بطنو پس سر بے سادارا چو او چی پلار براتنو سر بے پٹ کردو جدا ما نظر چی تا غلط استعمال نش یوزل پلار روان دی پلار کورتا اجینه و تولالا دا بیا اجینه پویشو که دا لک پویو قابل قوان گوری راشه و واس پیو کا اجینه و یلکا تے انسانی کا زناورے انسانی کا حیوانے دل تر کا زوالالے ما تماتو گرہ دا سمر اخپلیم دا سمر خشتیم دا دنیا خالق ما پس منڈے وی دا تا پس منڈے وی او تا تی دل تمارس کو تنم تا تا والارے مو پیش ونیم دل تا تا نمش پکی والارے ما او تما تا رو گوریم تو سارو گلنی پا دیلارت تیرے گے تاکہ رزل نشتا سارو محبت نشتا سارو دماغ نشتا سارو انسان نکی تما تا گوری تما تا گوری سمر خشتیم او دمر خولے دی جنہ کی دا آواز ورک دا دی علک دی اللہ دا شیور پریوت گورا دا شریعت دیرہ کی جسوب جون تیرائی اب محفوظی پریر دیر قیمتی شیرے بدن او دوت پریزی وشوا شریعت بھئی کہ خدا بسالو سر نازک کی خبریں نکے جنہیں و سر نازک کی خبریں اکڑے اخیاروا دبین خبریں اکڑے دت اقبل حسن ور مخ کو دلے پہ غور ور کو او خبریں و سر نرم پستے اکڑے کہ ویکڑے ددے سڑی ددے الگ پڑھے و تعلق مند میں اعلان پیدا شو شیطان خودل تشتکن شیطان وردن نشوڑتا اس پریز علماء تائی دمون علماء سوئی دمون فقہاو پا قبرون دے اللہ نمار نازل کی اگی سوئی اگیوی قضب سلو سرا نرم نازل کی خبریں نکی استغی بکی لکا مثلا یو صلی دروازہ وانا او دی وقت صلی پکور کی نشتا دا کور خاون صرف زنانا دا پکور کی او دوارو زنانا بوتا سوئی تیر جواب بورکی سوکے تقریبا پیشی دی خدا خطر حالا اولا بیاوی دی پلان کے کور دے دا پلان کے راگلے دا بسوئی نشتا خاچتا تلے دے سڑے پویشو چی خدا خود بردتا بدماشا دا بے بریتو بریتا ورا دا بے بریتو بریتا ورا دا زکس آوازی تیز دے نو اب استاغلت در تکے پورا پیت چرتا تا مانگتا سے پتے لگی چتا تلے دے رابشی کنا باس اب دریم دخلینا نو باسی دانگی با او چی اغاوتا وی پلان کے کور دے او داوتا اولا نرم کی چونڈے نرم کی روڑے سوکے روڑے اولی نرم اکلا اغا پا لکی فارق پیدا شو شرط تلے دے روڑے اس براشی خواہ شربت تلے کم کٹ دتا برابر کم بیٹک کے کینے تاسو نه تپوس کوما دے ناز نیاز بونو نازکو خبرو سرا ددغا ملمہ پزلے کش پش پیدا کی کنا جواب راکے اس وقت آوی نرم خبر بنا کے خدا ساری سرا کیپ خبر بکر کی دے سلی پزلے کے ست اسما سوچ غلط پیدا نشی نو دی جینے و تدا سے نرم خبر اکڑے نو دے الگ پڑھ کے کش پش پیدا شو وطیو قتل چوے قتل اغاوتا مسکے شوا گولا او جال شیطان ہوتا جال تیاری او تا مسکے شوا او ظالم ہوتا نازک بدن کا وی رازہ کہنا پور خالی دے ایسو کم نشتا رازہ بچی دا جینے کا عدات و قتل داغے کا خندہ و مسکات و قتل ور روان شو پریز ماس شو دا شاہ جہان بچا
خزو نور جهان ده خده وینده وا وینده خو پا کور که دن خدمت پی جارو ای سپلے او پکرلے پاکی او براوڑی نو تا برا دے جهان مخ کے تیرے دلا را تیرے دلا او در پیڑو پروانا یو وینده پا وینده سکو شل زلیلی دیوا سل زلیلی دیوا خدمت پہ والا کو او ببیروڑے سپلے بے او تسمولے اس پڑے کنو نیوزن دا شاہ جہان بادشاہ بار تتسرے دو کمتارے لے قیمتی کمتارے بادشاہ شیوی قیمتی نو دی نور جہان تو ہاں دا کمتاری انہی سزر آزا نور جہان دا یو کمتاری اولا سیونے بلے بل کیونے بل بادشاہ شاہ جہان بارلا شلال بدقسمتین دا یو کمتر دا دینا والوتا یہ والوتا دیکھ شاہ جہان را گئے ویا کمتاری راوڑا یہ ولی یو کمتر دا سلاس کینی ولی وا ویا بلس رشوا وی والوتا وی سنگا والوتا اوسا شوتا ندی نور جہان وتا بلم پری خودوی دا سے والوتا چوی دا سے والوتا کنا دی یو عجیبا خنداو پردی جنین او دا لاسم پا جیبان دا سے اچت کا دا سٹ مسرراتاو کا دا وجود مسرر بلشان کا نوچے شاہ جہان دا غیغ عداتاو خبرتاو لاستاو مسکاتاو کتل وی قدای دی بیخ دا کمتری و دی تالا سا کمتر نکے پیوتا للا او خاتون اول تے جوڑا یو دا بات زیاقہ دا یو اگا شیطی جوڑ چی نور جہان چی محلات والا جوڑ کل دا ولی دا پیزولا بیلا اگا خصی کارو کو وینزے وا نکاح کے واغشتا دا خزد اگا ادانا متاثر دا دیو جن رسول اللہ مبارک فرمائی تی خزد پلا رزینی غیبزی سب پر نقاوائی لاسون لبلا چکنا ورکائی او دا خیر زمانے دا خزو صفت دا دے تی پلا رزی مائلاتن ممیلاتن دا سے چال بکی جی سری دان ترا مائل کی او زان با سرو تا مائل کی پسا دا چال سرا مخ سرا لاس سرا والو سرا سر تاولو سرا او یرؤوسو انکوهننا دا اسنمت البح عربو کیو قسمو خان جاس دا قبانی دا سرا تودی سر بدا سے کوبلو لے دا کدان دینن زمانے دا بربند پیغ لے کہ اللہ زمان دا دی جنکو لونو قویندو پا وجود کے او پا سر کے حیاء پیدا کی نو چی دی جنے وطا خبلا مسکاو کلا دیلکلا بیلو لاول خبر یو جادا نور روان شو پریز ماس شو رو رو ورا شیطان التم وسوسا چی دل تمچے پرید رو رو گڑور لیکن زمارونو یو بچے چی پلار و سر خواریم کیو جمعت تے بوزی منزے بوزی ناظرے تے کینے حبس تے کینے او دا بچے لو پرے پسیدی دا پلاری پریدی جا چرم نا پریدی اللہ وی تیرا خدا ما بندہ دی بندہ ما دا دے سو کالا پر لپسی پا مسجد نبوی کی جالاک کرے دا ما داری دروازی رو جینی ولی دی ما داری دا شپی پا دا تیارش پا کی جالاگانی کرے دی نیک عمل دے کرے دی دا روگان دے کھولے دی ما دا روح تیٹ ساتلے دی اس بد پریزی کے بندہ سے دی چاہتا پریزو لکہ یو بچے چی ڈاکٹر ہوتا دارو لکی او دی پریزو کی او دی بد پریزی کی دا پلار مخ کے نو پلار اگر بد پریزی تا پریزی نا اے بچے خیر دے پی جوکشے بیا گو خورے مکہ و گوارے بچے دشپے بری بیا پخیٹا کے دڑی نا پریزی دلتا اللہ دا خپل بندہ بد پریزی تا نا پریزی تو منسین بد پریزی کے ان کے واچاوا دا گناہ مقابلہ با انسان پخپلا کئی ممتری خلق تلیفونو کیا رجی دا پیو گناہ کے مبتلے ما دم راتاو خواہ وزیپا راتاو خواہ جردی دی گناہ نقلات شم زوتے ماحول بدل ان کو پیگو بدے خول ماحول بدل کزے بدل یہ دا چیز ہمارا دیر سخت مجبوری دا بس نو بیات بدی پی مغوالا کہ یو سلے دا دن کے دا متیادو پا دن کے والاری او دی زمزم پا بوزان اندی دی پاکیری شی نا او کدا دن نا اوتا او آمی دا فپل کوبیم پدان واجرن دی پاکی گی ماحول ببدلے لگ بتا محنت کے باقی مدد برب العالمین کے پھر ہندوستان کے یو باباو داغنا مدد لکا مشکو پشان خوشبو بتلا دا سے خوشبو بتلا لکا دا مشکو دا منگ دا فارسی بانان وی پہ مش عام باشد کی خود بے بویت نکی عطار بے گویت
مشک هغې ته وایي چې په خپله درته ځان ښایي چې د مشک یم عطاري به د مشکو صفت نه کوي هغه به درته د مشکو خوشبو تله په چا ورته وی او خلکو ورته مشکي بابا وی مشکي بابا نوم یې مو وی یاره مشکي بابا تا نه د مشکو دا خوشبو ته کوم ځای نه پیدا کړې او مشک خو ډېر قیمتي شی دی ډېر قیمتي کوم ځای نه دا ته راوړئ هغه وی چې زه نه مشک استعمالوم نه مشک اله تا نه دونه ښکلې خوشبو چې دی وی زه هلک وم او ډېر ښایسته وم خوبصورته ما به په دې لارو کوڅو کې دا بکسوې او ریشې پیتې خلکو بنجاري کې وته پرتغال دی کې په خوا به د لارو کوڅو کې به د سایکل خلکو ګرځو نو ما به دا شی خرڅاو ښایسته ډېر و نو یو ځل مې چغه وواله بکسوې دی او رانجې دی فلانکې 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 یو ښه د دروازې نه راووته ما ته ای بچې ای رورې لږ را دننه شې سودا ده نه کوو ما هغه بکه څه غشکری ور دننه کړه کوڅې ته او چې ور دننه مې کړه دې ښځې فورا دروازه بنده کړه تیاره ولاړه او لنځیر ته جرنده وواله او دا یې ښځه را باندې څه کوې او ښځې سره وینم ده او چاړه م ورسره ده او ایمان یې مطالبه په چې راځه دا ګناه به کوو ما وی دا کو ګوره ګناه دا څه کوې ما باید نې ګناه کوې وی دا ښځه ما ته وي ته ما ته وګوره څومره ښکلې او څومره ښایسته او د خپل وجود ته وګوره څومره ښکلې ښایسته اوهو دلته سړی وتېر ول ما وی دا ښایسته وجود چې کوم الله را کړی دی هغه الله پې ښه پرته تا له کې دا ښایسته وجود الله در کړی دی نو الله پې ښه پکې لکه حضرت یوسف علیه السلام نه چې کله زلیخې مطالبه وکړه او دروازې ورته جرنده کړې وغلقت الابواب قرآن شریف کې الله فرمایي وغلقت الابواب دروازې ورته جرنده کړې دا نه چې کني یوه دروازه جرنده کړه غلقت الابواب لقصد دروازې جرنده وی وقالت هیت لک رضا او علما لیکي دا زلیخه یوسف علیه السلام ته وی او یې ښکلې دی کنه رسول الله مبارک فرمایي چې ما بره په معراج په شپه په اسمانونو کې ولیده نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی ټول مخلوق ډېر ښایسته هېڅوک نشته دروازې جرنده دي نو دا زلیخه ورته څه وایي یوسف هغه سترګې ډېرې ښکلې نه ګوره ځان ترې راغلی وی ټولو نه مخکې به دا بندېږي یوسف په مخ دې ډېر ښایسته نه دی ټولو نه مخکې به دا چې غوړېږي یوسف را وجود دې ډېر ښکلی نه دی وی خاورې به شي او خاورو ته به رسي یوسف به زه په تا شیخ یم او ته ماته ګورم نه خو چې دې ته مطالبه وکړه وقالت هیت لک یوسف علیه السلام څه وایي قال معاذ الله اعوذ بالله عوذا د خدای په ذات امن غواړم الله په ذات پناه غواړم یا الله ما بچ کا الله ته رجوع کوي او بیا څه وایي انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون ای زلیخې ته ما ته ویل دا مونږ د ښکلي دي سترګې او مخ ښایسته دي دا ماله الله را کړي دي چې کوم الله ماله ښکلی وجود را کړه د هغه ښکلی وجود د وجې ښایسته ټیکانه را کړه زه تاسو نورو تپوس کومه چې الله ما سره زه تا سره ښېګړه وکړم ته به ما خفه کوې که ما به خوشحالۍ وایې زه در سره ښه کوم خوشحالۍ به که خفه کوې به او که ته ما خفه کوې نو دا د غیرت تقاضا نه ده نو یوسف علیه السلام وایي دا ښکلي شکل الله را کړ د دې ښکلي شکل د برکت نه دا ماخه او ټیکانه د بادشاه محل الله را کړ نو الله خفه کوم دا ښه خبره نه زلیخه وایي نو پرېږدم دې چېرته دروازې جرنده دي که بیا ما سره دي حضرت یوسف علیه السلام دومره وس ورته پته وه چې ور جرنده دي خو روان شو خپل وس یې وکړه چې وس یې وکړه رب العالمین په خپل ورته دروازې کولاوئ پروتوکول والا خدای ورکوي دا نه چې جرنده کولاویږي جرنده کولاویږي زنځیر کولاویږي دروازه مرسله کولاویږي چې ته به دروازه هم نه کولاوې الله وایي زه پوه شه زما کار پیشه یوسف علیه السلام خو پوه شو چې ګناه خو دا نشي کولی په مخې زما زړه دی خو لاک به راچی نو دا هم زما لپاره غټه ګناه ده دا به خامخا راچی زه به ځان ته خلاصوم د ما ورته وجود به جنګېږي بس هغه خپل وس وکړه لږ غوندې قدمونه یې واخیستل الله زنځیر جرنده دروازه ټول ورته کولاو کړل مخکې روان بله 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 یوسف علیه السلام الله پاک د زلیخې د جال نه بچ کړ محنت کوه بعضې خلک وایي یاره چې دې ګناه کې مبتلی یم دې نه نه خلاصېږم څه وظیفه راته وښایه خدای بنده که په وظیفو کې دی مسله به حل وه
محنت پکې مشقت پکې تب ځان نه پت پریزي مکو باقی به رب العالمین مدد کوي نو مشکی بابا وی چې زه الکوما او د جینې ښځې مانه مطالعه وکړه او په دې چاړه دې ما مو چغې مو واما شرموم دی ما خدای داسته په جنجال وغېده وی لاړم ما چې ښه یو کار دی او اودس ماتې راځي لوی اودس ماتې نو غسل خانې چې هغې کې وکړم لوی اودس ماتې بیا به دا ګناه کوو چې ته مې نه پرېږدې وی ما ته چې دغه باتروم دی والله قد خوشحاله شي چې ګنې بس کار به وشي ته دی وی چې زه څنګه مشکي بابا وی هلکم په ځوانۍ کې هم جوش کې غسل خانې ته ورلم لیټرین ته لوی اودس ماتې مې کوواړو کوټې هغه لوی مې راواغی فضان مې ومږه په مخ سر او په لاسونو پرې وجود مکمل میزان په لوی اودس ماتې ککل ښه او مې مږه چې بار راووتم او دې ښځې ما ته وکتل که نه چې ما خو په ځان ګل مږلی دی او ویې کتل ای ته خدای نیک دا دې څه کړي دي دروازه کولو که تخته بیخ دي وځه ما چې دا دې خوښه که نه ای تا نه ته بسقات پین ټول پور دی ولاړه لیونیا ټول دایرې څښاکم مخته لاسونه دې په غلو وځه چپه دروازه یې کوله وکړه او په غلې غوندې ترې ووته وی لاړم فاکې وسلخانې ته هلته مې ولامبل جامې مې لرې کړی غم د غلو وې ځان نه مې څادر تاو کړ وی قسم د الله په ذات چې هلته ماله د مشکو خوشبو شورو د ننه پورې هغه خوشبو روانه ده ته پرهیز کوه الله به مدد کوي وجود له پرهیز خوراک هم ورکوه پرهیز کوه ټیک به او که خوراک ورکوې پرهیز نه کوې سبا له به مړی بیا زمونږ په د علاقه کې یو خان و نوم یې د تنالو بعضې ملګري به وپېژې ابه ته د مټپنډۍ ته شوبې ته د هغه دا تیکې په تیکو کې د علم ډېر پخو لکه د بشیر جا دم په دې شیزونو له بېللی دی ظالم پنځه دله او که لس دله خو دروازې ډوډۍ پرې نن ما نه جمعه کې چې چېرته که وي د بشیر جان په زړه څه ارمان دی چې مونږ یې ولې پوره کړي مې د ده خو یو ارمان دی که پوره کولې را میدان ته چې خدای راوستې نو دیم یا ودو یا را جرجغه شو بشیر جان په حرام کښېنه ستا ښځه اوسه پورې لا پیدا شوې نه ده او جنت کې پیدا کېږي که خیر د د ښځې نوم کرې واغې مړکوم دی باقي د شتاو نه تپوس وکړې پولو دا جب جب کل ته به لا بیا له ښځه کې او له دې په عمر کې به ساتي صدا خو چې اوس کې ټیکس به لا بیا ته کېږي ما پرون یو ځای کې بیان و هغې خوشطبعې په ګونیا چا وی ګراني ده او چا وی دا شی ګران شو هغه ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو پلنکې ګران شو ډنګري ګران شو دا به زده کوو ته به روکې دا خو ډېر وزیري نو ما یو سړی هغه په لاره تېرېده بل سړي پیشو لامبوله نو دی ویل لکه دا پیشو سره لمبی ظالمه مړه به شي هلګیا د پیشو لمبی مړه به شي هغه ته مړه ستا په ماسه زما پیشو د چې مړه شي نو کپن خو څه خو نه کوې زه پیشه زما پیشو پیش وی کم وخته مړه به شي لکه ستا په ماسه زما پیشو د دې لمبه مري او که نه مري دی چې واپس لاړه راغی واپس راغی پیشو مړه پرته وه سړی و داس حیران ولاړ وی ما درته نه وې ظالمه کې مې لمبه مړه به شي زما دې ونه مزل وی ظالمه په لمبولو مړه نه شوه خو لمبولو نه پس دې مې نه چونوله نو په هغې مړه شوه مې زه به روکه نه چونولو والا روزې لا را روانې دي بشیر جان به د چا پلار نه چونګ کړي دی په لاس خو نه جوړ کېږي او که چې د قاري دی بوله څه کرن مرن را پس او زور یې پې ورکړي نو بیا له خبره ده نو هزار به واده منو بهر کې خبره مې دې پورې کوله زمانونو چې یو سړی خوراک کوي نو هغه خان بابا به نقمنډۍ ته ته هغه به علم په نو ناجوړه شي نو ډاکټر لاله ډاکټر لاله نو ډاکټر تپوس وکړو څه خورې نو هغه ورته خپله وې نو ډاکټر ورته دارو لیکل خو تا باندې نن نه پس لم بند نو نقمنډۍ ته بدن لم بالکل بند ګډ چې ته راواخېسته دارو یې راواخېستل نو نیغ لاړ د نقمنډۍ دکاندار ته یو کیلو لم را لسول کا وی ډاکټر را باندې پابندي ولګوله کو لا دارو مې نه دي شروع کړل خلکو دا کوي دارو شروع کړي پرهیز به کې نو چې کله دارو شروع کوم بیا را باندې پابندي د لم پابندي لګولې ده یو کیلو لاله پوکه چې نن خو به ارمان ورځو ځکه دارو به شروع کو هغه ولا ښه یو کیلو لم برابر کو هغې ولا سور کا هغې و چې په لار راته نه ګومان کې ته سوته مړې کور ته راوړه
نو بنیاد دا چې وجود له خوراک ورکې پرهیز به ورسره کې دا قرنګې روح له چې خوراک ورکې روح له هم پرهیز ورکې دا عبادت دا روجا دا تلاوت دا ذکرونه دا د روح غذا ده لونی ده پرهیز به ورکې د څه نه د ګناهونو پرهیز دې ور نه کړ نو روح دې تباه و برباد نو رب العالمین ځکه قرآن شریف کې فرمایي فاتبعوه قرآن پکې ولګه واتقو پرهیز ورسره وکړه هغه لږ متعلق خبره مې کوله چې جنۍ ورته آواز وکړې ور روان شو الله وایي چې زه دې ته پرهیزم ټول عمر دې پرهیز اوس بدپرهیزي دې شروع کړه نو الله د دې زړه ته د قرآن شریف یو آیات راواچوي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون معنی څه ده زه به مقصد درته بیان کړم هغه انسان چې ټول عمر یې پرهیز وکړ تقوا یې اختیار کړ تقوا د پرهیز نوم دی اذا مسهم طائف من الشیطان چې شیطانی چال او وسوسه ورته پرېوته او دا شیطان پې بدپریزي کوي تذکرو د دې فوراً سوچ راشي اوهو چې دا بدپریزي مې وکړه خو مړ به شم دا مالګه مې وخوړه خو زما د بلډ پرېشر به نور هم های شي که دا غوړ مې وخوړل بلډ پرېشر نور هم خرابېږي که دا ګناه مې وکړه خو زما هر څه لاړل تباه شو تذکرو فاذا هم مبصرون سوچ کې پرېوځي نظر یې ولګي چې که دا بدپریزي وکړه تباه کېږم مړ کېږم دقه یې لکه م سوچ وکړه چې ما ټول عمر پرهیز وکړه شیطاني وسوسه چال دا دی که دې له ورغلم دې زنا له دې ښځې له په تباه و برباد کړو نو چې دا ایس ذهن له راسه هلته را پرېوت دی اوس جنۍ پوه شوې چې سړی خو پرېوت په مصیبت ونړو په مونږ را تیر نه شي اوید دې ته ویله شابه دا اوچت که راسره اوچت یې کړه د پلار د دروازې مخکې وغورځه ای ته وتښتېد دې چې کله لږ غوندې هوش کې راغې دروازه یې واله پلار یې راووت چې وکړه اوی دوی خو مې دلته بېهوشه پروت دی بچې څه جل در باندې وشو خلک یې راوستل اوچت یې کړه کور ته یې وړه کټ کې یې واچو پلار به پې وباسئ دا سپی ولا مږی بچې چووالی درز دې خوم څه شی وشو چې ته بېهوشه شوې دی غلی غلی وی بابا د قرآن شریف یو آیت بېهوشه کړه بچې کم آیت دی وی دقسې یو جنۍ و هغه مطالبه وکړه زه ور روان شو بدپریزي مې شروع کړه ناګهانه الله مې له یو آیت راوسته په دې بېهوشه یریږم چې الله ته به ما سره څه کې خدایه د ټول عمر پرهیز مې مات کړو الله څه وکړي بچې ته ما ته ووایه کوم آیت بېهوشه کړې نو دې ورته په ګانګوړه په خشته آواز دا جا شو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وایي چې مبصرون سلګۍ والا او سیی ور پلار راپاس پلار په چیغو شو زما خشته بچې زما ښکلې زوی زما خدمت ته د شپې راځه پېشمني زما اصحابو پورې عبادت یا خدای دا څه وشو یا پروردګاره بس خلک راغون شو کفن دفن تکفین تجهیز وشو جنازې پرې وکړه دفن شو یو ورځ به پته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه که نه تپوس وکړو یا دا د هغه هلک و خشته عبادت چې مې کو انا ښکاري بیمار نه وی صاحب خو وفات شوی اوهو وی د هغه د وفات په یو ناشنا قصه ده خو یو آیت دی و یو هغې سره مړ دی وی کوم ځای پلان کې هله ځای کې لاړ تو پلار لی راغی پلار ورته په ژړا شو امیرالمؤمنین زما بچې د قرآن شریف په آیت وجلی دی هغه آیت مړ کړی دی زه چې زه کوم ځای دی ښخ کړی دی لنګۍ مقبره کې زه چې لاړ شو ورته او دی وی آیت څنګه مړ کړ وی دغسې دا آیت دی وی وفات شو دی آیت د بس پرهیزۍ نه منې که وفات شو حضرت عمر صاحب ورته وی بچې ورته ودرېده وی خلک وایي چې ته دې آیت وجلی نه نه بچې دې آیت وجلی نه دې آیت د دنیا د حسنونو نه د الله حسن ته رسول دې آیت د دنیا د کړو نه د رب العالمین ملاقات ته رسول تمرو چې کور کې ماسکوتن یو سړی و په هغه د خیر د در راشي اولې پې در راشي غوښه مخې یې سره کړې خوړلې ده او د شپې پې در را اوس هغه ښځې ته وایي ای ښځې تا ته ما ووایي چې دا غوښه سره کړې منع کوه خو تا راکړه یاره بس مونږ ته څه پته وه مونږ خو د مینه وکړه درم پله یاره ګورې بیا به دا غوښه نه رایې لاړ ډاکټر له ډاکټر چې وکت وی ګورې لکه کلمې دې کمزورې دي او بیا به سر کړې غوښه نه
بس سبا شپې له ورته بیا ښځې غوښه مایداره سره کوه دی چې خوړه دی به څه وایي ښځې خدای ته وګوره بېګا ټوله شپه خېټه کې ډزې وې او چړې وې او چغې وې سختي په تا تېره ده که په ما تېره بیا دې راپسې دا پلار راوړه دا مور دې راپسې بیا چغې غوبل جوړي هغه ته پسه ده که نن مې وکړه که نه نن نو سبا له به مې معاینه وکړې نریجان صاحب جنازه کوي چغې به مې یو غوبل به مې خېټه کې به ټکټر هم چلېږي او چړې به هم پکې چلېږي ځان کوي زمرونو دقسې د مسلمان خاصیت دی چې ته په قرآن شریف باندې لګیا عمل کې نو پرهیز به ورسره سر کې کې خو دې نه کوه روح به دې تباه او بربادي پرهیز د قرآن د عبادت او د اتباع سره انتهایی ضروري دی ډېر خلک داسې دي چې هغوی د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي او ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی د خاوندانو خیال نه ساتي ما ته ډېر ټېلیفونونه راځي د هغې په وجه ډېرې جنکۍ د پلارانو په کور ناستي او یا ډېرو له طلاق میلو شي یا ډېره لکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبوره یې ښځې خدمت نه کوي سروالې بروالې ګرځي نو دا زور اسلام ته لاړ شي بیا خلک وایي ښځې وایي وګوره که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی او سړي وایي یاره دا څنګه مسلماني ده نو نن بیان کې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی ژوند د دې متعلق خبره کوي چې دا سړي م واوري چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېر کړي او ښځې م واوري چې د سړو سره ښکلی ژوند تېر کړي یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي دي اوس د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري کوي په ګناه کې به یې نه کوې په نارواو کې به یې نه کوې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره ښي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره ښیم نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلی ژوند به تېروي باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلی ژوند به تېرېږي د دې نه ښشته ژوند بیا نشته قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و تابعي دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و یعنی تابعي دی صحابه شته دا نه چې نشته د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه د تابعینو نه ډېره اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابو د خپې دوړې ته نه رسي الویس خلک لیکن زمانو صحابه شته او علي رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دې نه اندازه ولګوی ده د علم او د تقوا نو دې شریح چې کله واده وکړو او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت ښځه یې کټ کې ناسته او دې راننوت نو د سلام واچ ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچ السلام علیکم ورحمت الله دا به نه وی چې ښځه دې په ما سلام واچې نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه یي که بچي دې وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کې ښه ما ته دې سلام ونه د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وی نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق ته چې سلام واچې چې ښځه راننوځي د هغې حق ته چې سلام واچې چې څوک ناست او بل پرې راشي به لومړی سلام واچي ښه ده اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچې په ښځو به مچ په لوڼو به مچ په بچو به مچې ستا حق دی تا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه څه چې ننوځي حق ستا که هغوی مخکې چې ډېر عقله د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورتو سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپې دی ورننوت نو د وی السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګېد
سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخره له پخپو کښېني او خواښې له او چې پرېونه نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پخپو پرېنوتې نه پخپو به چاله هم نه پرېوځئ لاس به ځمکې له نوړې او نه به پخپو پرېوځئ چاله دا به نه کوئ کم خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې ونه ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس کل کی تندې ولا خول کی خپې ولا خول کی هغه زور ته خاصم پیټیږي دا رکو نه ده مقصد زور د چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه چاپې ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې اورېږه د سپېمو ته یې راوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کوي زور چاپي راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې به نو که د هغې کې خپې ولا خورپې هم پروا نشته مولانا اشرف علي تاروي رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الاحکام هغه چې کوم تکمیله ده د خپلې فتاوې کې لیکلی دی چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغې په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي په طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپو له سلام لرانله ما له خپو له سلام لرانله او ما له خپو له لاس راونړه نو چې چېرې د شریعت نه خلاف کار دی غوا زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که دینګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوه شریعت مطابق نو سلام به واچ بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وي ته په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړه او زما ښکو باندې پرې نه وه دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوه هغې نه پس چې چوری ورغې سلام یې واچه نو ښځه ونه راپاڅېده ودرېد اکراما او تعظیما نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه زه یو دوه رکاته لمونځ کو نو پاڅېد اودس پرې کړی اودس کې ورغی نو په کوټه کې ودرېد نو دوه رکاته نفل یې وکړل ګوره څومره ښکلې کار لومبۍ د دوو کسو کور روانېږي نو نفل دوه رکاته نفل یې وکړل ښه مزېدار ښکلی نو د دوه رکاتو نفلو نه پسې دعا وکړه نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له په تندي لاس راښکما ورته صبر وکړلی ما ته کې اجازه دي چې دم یو دوه رکاته وکړو وی ډېره ښه خبره نو ښځه پاڅېده نو ښځې م دوه رکاته نفل وکړل اودس یې وکړله وه نو دوه رکاته نفل یې زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا په سورفیسو پیدې خرابېږي رنګونه خرابېږي د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې دوه رکاته نفل وکړه الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کې نوی کور دی خدای به پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي نه پاسې د اودس یې وکړه نو د اودس نه پسې دوه رکاته نفل وکړه نو خپل پالنګ ته وخته نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او یو منټ ښځه ورته نو دی ودرېد غلی شو چې څه دی وی یو خبره درته کوم وی زه د خپل خاندان نه تا ته واده شو ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی ګوره د څونه هوښیاره ښځه ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم ستا مور در زه خوښه کړم زما په خاندان کې هم ډېر سړي و زه یې غوښتم خو زما مور پلار ابوی خوښ نه کړل او دې خوښ کړې زم د خاندان نه بار واده شم او تم د خاندان نه بار واده نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه پاره زمانه ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دې نه مخکې چې ما ته یو بل سره یوځای کېږو نو یو عهد به کوو هغه عهد ته چې ته ما ته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کوم ته راته ووایه خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروو که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلاف وي نو هغې باندې به زه خفه کېږم
او کته تا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړي زه به د نوس لاړه شو ژوند به د پیغمبر د سنتو لار دی دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم ستا څه خوښي ما ته به یې بدله پخو ستا کومه جامه خوښي ما ته هغه بدله برابرو ستا کومه کوټه خوښي کوم کټ ته پوتې هغسې بدله کړو ستا خوښي چې مور کار کړه زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم د بل چا منم ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه شریح حیران شو چې خدایا عالم زیمه خلقو ته علم زخم قاضي زیمو د صحابو فیصلې کومه شریح راپورټ سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې ده اره سړی حضرت علي امیرالمؤمنین دی بادشاه دی او یو یهودي ته زغره یهودي سره زغره ده حضرت علي پې دعوه وکړه دا زغره زما ده یهودي وې زما ده شریح لرال دې قاضي د تابعین رالی اوس چې رالل علي یو ځای ولاړ دی او یهودي بل دی ولاړ عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے منار دیو یہو علی رضی امیر المومنین اموالا دا تا وی وایا کنا وی دا سرازگر دے یہودی تر دا زمان اس دے زمانہ کی با بادشاہ دو کی یہ سوک تزغر قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگر خپل سکے چی خواخیوی دا بل نم سرمن ہو باسی تا دا کورم زمان تا شیم زمان دے گیر کی دے چم پولیس کی دے چم شابا اگر خپل زغر دا پلا او زور مرستیگی او یهودی بسی که دا علی نبز غره قبضه کی پیو سا پیرم ده غشتیش لیکن نا انصاف داری که عدالت دا بزم که عدالت عراق لخکنی نا شریح اغا یهودی تاویز غره وی سیب دا زمان قاضی شریح علی سیب تاوی دو گوان رات اغا وی خواه یوم غلام دی ازاد شوی غلام یوم دادوی دی حسن شریح قاضی و توی غلام خو آزاد دستانه دا هغه گوی قبلو و د حسن ستا زوی دی او د زوی گوی د پلار دپاره نه قبلی بل گواه بل خو نشته یعنی دې ته انصاف وی شریح قاضی دې ته انصاف وی د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک اوبو لوبېدلی دی هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غیږه کې لوی شوی دی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي هغه حسن چې شونډې ولا رسول الله مبارک ښکل کړي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار پول کړي د هغې نه دروغ نه روځي کوم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه روځي کوم ماشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخري وکړي او حضور پاکي په اوږه وګرځئ هغه نه دروغ نه روځي خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح دی بس په شریعت به مانا هغه علي صاحب پیش وي باطل خو بل ګوانیسته دا یو دی وی چې دا یو دی د ګوی صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکو یهودي ته وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودی حیران پیدر صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی مانه خو زغره په زوره به غشتی شي په یو څپېړه نه غشتی شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعویه وکړه او سین کې عام خلق قاضي له دې دی قاضي له راغی نمبر ایک نمبر دو دا کې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی رومبی مسلمان دی پالکانو رومبی اسلام دراولو زندگی دا رسول اللہ مبارک سره تیره کړی دا او ته په کرسی ناست دی د عدالت او دی دلته کې لکه د مدعی ولاړ دی درته داسې انصاف ایک سب میں کڑے ہو گئے محمود و یار نہ کوئی بند رہا نہ بند کوئی بند نواز یو سف کی ولاړ یو دیوت د اسلام د حساب خو بیا دا دی چې دا نه وایي چې د زوی ګوی ولې رد کېږي تا پولیسټونه دروغجن دی نه شریعت مطابق په چې زوی د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا زه هسې بېسا دې علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایه چې دې دین او اسلام کې زه وردننه شم هغه یهودي خدای مسلمان کړو حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغشته او یهودي را یې غاړه کې واچولو بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری او پیشتوری ده زغره هم ستا شوه دا شریح کې ده
نو شریح ته چې ښځې کمې خبرې وکړې وي حیران شوم چې خدای قاضي دی له صحابو فیصلې زه کوم علم ماله خدای را کړی دی او تا څنګه ښه ده چې ما ته دا خبرې کوي شریح ورته وي بلکل ټیک بلکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووایي نو تا د قسم یې چې نه به پوره کوې هغې به زه نه خفه کېږم بلکل وعده کړه تا سره ځم او باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم به راله کې باقي به ژوند تېرو چې کله ستر وجدي سې ما نه به تپوس کې د زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسي به روجې او بالکل بلار کرنتے شے مور کرنتے شے پر شریعت کے پسونتوں کے جستا تل کا تا کلچا کر جے دی بالکل دے شے غم خادم کولے شے پتا بد چے پچا پابندی زبیرتا مخ کے ویم او دا سنتوں نہ خلاف بنا کو اوستا شورح ہوتا ہوئی کہ اس بزمام خبر مانے کر پہ بالکل زما خبر دانا چے زما کور تبا زما دے اجازت نہ بغیر بل سوک نہ پڑے بالکل ما تا خبر زما خبر بمانے او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي او دا زما دي ما سره امان ستا سره زما امانت دي و احسنت فرجها ستا مخ ستا دي خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوې ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړ شریح وایي زما د قسم په خدای وي تاسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه پس ژوند ښایسته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه ولې زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما د دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سار ته مو ګورې شریح ګوره ښه درې ته وایي قضا خو روان شوې پام کوه ګورئ درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چا لوی سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاره ستا په سټ رانښکلی شي کوم قاضي کې د بې انصافه فیصله کوي بې انصافه فیصله کوي قیامت پرد با ادم مرے نہ د سټ طرف نه لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي تا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله بالې زه نه دا ډیمانډ نه کوم زه نه غواړم زما شلېدلې جامې خوښې دي خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم ما ته نصیحت وکړه او ورته څه وایي هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر الله وی ابو یوسف ورې خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت ماله په سفارش غلطه فیصله مه کوه په وخت کوه چې غصه فیصله مه کوه د چا ظلم چا سره مه کوه نه امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي وی بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه هر وخت الله یادوه نو قاضي شریح ته خپله ښځې به هر سهار وي شریح لاړئ د بې ښځې لاړمه السلام علیکم وعلیکم سلام خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې خدای یادوه څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله یو بوډۍ دروازې وډموله وی زه تحصیلېدی شم شریح ورته وی راځه نو چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړو وی دا ښځه څوک ده بلې بیبي ته وایي وی دا زما مور د مور مې ملاقات ده راغلی کېناسته نو دا مورې شریح ته څه وایي وی قاضي صاحب یو تپوس ته نه کوم وایه وی لور دې څنګه ومونته زما لور دې څنګه ومونته زما د لور سره یې ژوند څنګه دی قاضي ورته وایي جنت مې موندرې لور د جنت دی جنت وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته ستا د خاوند سره ژوند څنګه تېرېږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت رانه کړي دا ډېر دی داسې ژوند دی دا خراب او ستا ژوند چې راننوځې او ښځې ته کنځل بل کار دیني راتلو سره ښځې ته کنځل او کینګولي کې خو مالګه لږه زیاته ده نو هغه ځای له کولې او ستغې سپورې او رټل که ښځه کار کردم فرون نابره نیترسه کینه دا ظلم به ولې کې افته کې حق دی د ښځې که پلار کره دي روتی شي او که ځای لرې وي بالفرض او افته کې نشي تی 2 هفتې پس دي
نو بیا دې یو 2 شپې کوي میاشت کې خیر دی په سلام استاد بیا دې لږې زیاتې شپې هېڅ پروا نشته دا دې د پلار کور نه ستا خپل لور سره نه بولې که ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند یې تا ته نه راپرېږدي او پړه تل کوي که به نه کوي او دارنګې ښځې له پکار کې د خاوند خیال وساتي خاوند ستړی ستومانه د کور چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوتل اشنک وختې لږ به بوځې وتل پکې ورته چای وکړه لږ په لاس وپوله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا د زمیندار خلک چای خوښوي زر ور یو پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه سره والا وکاټه دې ته زړه ګټل ویلي او چې ستړی ستومانه راشي او چاري بېل چې کښېني او کټ چې کښېني او ښه ستړي وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه من ځان له ستړي شو پیاله چای شاړې دی بادې کړې نیکه ښځه کوه عالمه وګورئ عالمانو ته مې یو خبره تو یو سړي عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم او وایي ژوند به ګورئ شریعت مطابق تېرو وایي ډېره ښه ده بلکل ته معلمه یې زه معلم یم خاوند هم ملا دی او ښځه معلمه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ما له ځان له کور راکړې وایي بلکل دیوال به راته وایي ځکه ستا شرونه دي لیورونو سره د ما خو شریعت کې ستر پکار وی بلکل برته ووایم وی ستا د خواښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته تا به نه وایي چې د ما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نه کوه څنګه چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کوه او مور له مې چاپي کوه دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ځان وی بلکل دا دې حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله هم ووایه دا ستا حق و ده به پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کې بې تابعدار ای په شریعت کې 2 ښځې جېتې ده به دویمه ښځه چې هغه زما د مور او پلار خدمت و ته وکړه شریعت کې تا له ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وایم بلکل ټوډۍ هر څه به دله راځي جواب هم دله راځي خو شریعت کې زما حق ته کې دویمه ښځه به کوم 4 راله جیز دی 4 او انصاف به کوم بلکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې ولې وویندي او زما مور له دور چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه هم یاره وی بس پرېږدم بیا مه پرېږده وی ما دیوال همدغه زیخه یو ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه راباندې کوم چې جانه ته خو د دې قصو نه نه خبر کړو ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پوه شوې چې دویمه کوم وایو توپه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناستو عربو یو ملګري و هغه راغونډ کړي تللی او زه هم ورتللی وم زه هم ناست وم نو هغه سره 5 عربو دا بوی ډېر ښه مېلمستې یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړي چې دغسې دا عالم دی او دا دی نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وایي یوه یوې ته هغوی واحده یوه ما وایي واحده لکه منه یوه داسې تعجب یې وکړه ما وایي او که نه یوه واحده بل وایي یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړه نه ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه د یوې ښځې خاوند حقوق دي واه خدایه پاکه وی زما 4 دی هغه یو وایي ابل وایي زما 3 دی 4 کوم ابل وایي زما 4 دی ابل وایي زما 4 دی ابل څه وایي وایي د پلار مې 3 ښځې دي د پلار مې 3 میندې مې دي وایي اوس نو د 4 وکړه وایي هغوی چې مه کوه دا 3 ډېرې دي مې چې نه زما هم 4 تاله هم 4 کومه وایي زمونږ خو یوه ښځني 4 مې مونږ خو چې 2 ښځې وکړي کوم سړی نو شپه به پاندرم پایه کوي نه به بره خېږي او نه به لاندې دلته 2 ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې 2 ښځې به څنګه کوي شریعت ته مونږ خلک خلاف اثر کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې 4 جیز دي دا نه چې 4 جیز دي بلکل 4 جیز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې معمولي غوندې خفګان دا شي بس بلې سره دیری او تا د سپی غوندې ژوند دیری دې وجې نه ښځه خفه کېږي بس دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف د یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي یعنې 2 جیز دي 3 او 4 همرو دا پکې جا ویلو وی چې عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي د 4 ښځو اجازت دی نو یوې ښځې د 4 مړونو اجازت ولې نشته دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کې سړي له 4 ښځو اختیار دی نو ښځې له 4 مړونو اختیار نشته هو نه ما وی ګوره چې سړی 4 ښځې وکړي
تاسو ته هم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلان معلومې کړي لکه څلور ښځې دي یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېیمې ښځې بچی مو شو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچی وشو مور بله پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګانې یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب ته پلار نه د مور نه ني چې دا مې پلار دی دا سید دی زم سید شو دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل کوم ولې پلار یې معلوم خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک وي مور پیدا ښه ده چې د چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی زما نه پیدا دی بل بوی نه زما دی بل بوی زما دی بل بوی زما دی پلار یې څوک شو زخته ووایم اوس راکه بالا پکې لا څه وایي وی سړو له طلاق و اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق و اختیار د میلو شي سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کې بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ښځه کمه ده د ښځې حق د سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تاله خو ځان کره کوي هغه ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې خاوند به یې دله ګټي وروړي بدله دا ستا زیات حق شو لیکن خدای برابري نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار مغه نشي هغه چې کوم خدمت کولی شي تا هغه څه نشي کولی چې کوم پیټ یې وړي شي تا هغه څه پیټ یې نشي وړی هغه چې کم کار طریقه کار کولی شي هغه څه ښه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تا له به یې راوړي ښه د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډی کېږي سړی خو زر بوډا شي نو پهله غوندې اون دې بوډا شو ټف ټوخې جوړ کړي بیا وده سوی ځه ما طلاق کړی ای به څه کوي جومات کې مال رالیږي ټک ټوخ به کوي طالبان دې سبق وی نشي اګه تبلیغ نه به ځي بیا دې لګوي سې روزۍ دې لګوي که نه او چلې لګوي او تپوس وکړي هلکه چله خو دې پوره شه پورته به کوي پورته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی یم دا بلغه یو سړي وي دا بیمار یم وي زخم دی را باندې وي په کم دی وي هل د ویلو نه دی او ځای د خولو نه دی هل د ویلو نه ځای د خولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې او ښځې لا او که ته وی خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي شوله طلاق اختیار قاضي له لاړه شه ووایه چې دا خاوند ماله خپل حق نه وایي ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ماله نه راکوي حقوق ډېر دي جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار ته راله کنځل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړي که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه سړي دې ورکتله که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي کې ځه بل خاوند کوه عدت نفس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرته ته مې نیغ خوښه خیر وخلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه زما وروڼو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېرې او یوازې ښکلېوالې نه دي ګورې ښځې هم قامقلي دي ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ما د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه درسره سوپم ولې جدا کېږي خیر کې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دي ډوډۍ هغه سړي وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف ما ورته چې د ډب ورکړی د پلار قدر کوم د مور تا ډېرې زمانې خبره د مور قدر کوم د رونو قدر کوم ډاکټر له وځم جامه راوړم اخر دې نه تپوس وکړه د دې څه دی نه ما کې څه چل دی ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولي صاحب وي بس ما پرېږده وه بس خو ماله تې طلاق واله ما هر څه ورته پرېږدم خو ما تې جدا یا خدای پاک ما خو پېښه که نه په څه بنیاده وایي بس مولي صاحب دلې اټرومه که نه مې بل سړی دې خوښ وي قسم په خدای که مې بل خوښ یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو به بله ښځه وکړي خو ما دې جدا کړه نو ما وی اخر وجه سره وی داړه اور دی
یا خدای پاک نو ستا د داړه ورسره څه هلکه مې ګزار ته نو داړې د غټې غټې دي بس له ښځې مخکې خو له مه وایه زباله بس دا چلو دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضیحت صاحب نوم دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راله فضیحت صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 4 صدک یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي مضبوط یعنې ښه ثقه سړی عمر د خدای دې وبخښي حاجي صاحب و هغه راته په خپله حاجي صاحب هم بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم دی مو سره کتابونه به هم وي هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم او د فضیحت پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته یې دعوه کړه ما را دې خاوند نه خلاصه کړه ولې خلاصه کړم څه چل دی خاوند دې تپوس ته وکړه څه نقصان مې ورسره کړی څه چل نه کړی ډوډۍ جامه وي نه بس په هر څه دي پوره دی خو ما دې جدا کړه څه چل دی ولې دې جدا کړمه ما ته خو څه ووایه که نه ته به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته یم طلاق ورکړه بل وکړه زه ټیک ده وایي نه قسم دی کوم بل څوک خوښ بې ادبي دې معافي دا خبره مې خولې له راله چې اوس یې بندولی هم نه شم او کولی هم نه شم وایي څه چل دی ویډیو ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوې دې ښځې سره څه کوې ټیزونه څه کوې او سره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دي به مونږ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت اواز هم وځي همغه چې اواز ته نه ګورې سولې طوفان ته چې تېسي نو شپېتي ولي که نه وایي سیلی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کو د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځې زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړه نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایم ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما متعلق بدره دوی او ستا زه نه یم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مکي وایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ستې پیدا کړې چې زما د خوښ یم او که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي دی لکه دا خبرې څه لپاره کوې تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه یې خوښه او تا سره بغض کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځې خو خبرې کوي که نه سر خوړې دا مصیبت خو شته به ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خوا کوي وایي توبه او بس چې پیاله چېرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې مور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د لیک نه شروع کړي او په یې ختم کړي داسې ته داسې ته بس ته اوس په کور راغله او بچه شو پلار کې بدره نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه یم خوښ نو تا ته ویم ستا مخکې دې تپوس کومه وایي وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زنځرې خوښه یم او که نه وی قسم دې را کوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه یې خوښ وی قسم دې را کړي رښتیا مې ته نه مې خوښ نو وی بیا د بچې نه مې خوښ طلاق را کړه یس خدایه بس زه وله ورکو خو د عبدالله ابن ارقم دې لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رښته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی که راغلل امیر المؤمنین دا چل شوی یه د خدای بنده یه د خدای بنده تا ولې دا خبرې کې د ښځې بغل دی او کسرې تی په څه خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه دې چې کله دې پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکو وایي خلکو راته وایي چې دې درپسې خبرې کوي دا ښځه درپسې او دې نیک پنګ نو ما ځکه دا چلو وایي ورشه ښځه یې راوله ښځه چې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نه شم ویلی نه تا خو اوس ده ته وایي زه قسم راکړه ما له ده څه خدمت نه دی کړی ما ده له څه جامه نه راپوره کړی ما له ده کومه خبره نه راپوره کړې زه ما له ولې قسم راکړه نو وایي تا ورته ولې وایي چې زما نه یې خوښه او زما له سره بغض دی وایي ما له د خدای په نوم قسم راکړه نو بس ما رښتیا وو او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي که د خدای په نوم یې قسم در کړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې وی امیر المؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم در ولې یې نه دی خوښ وایي ښکلې نه دی که زه خبره بعضې ښځه نه یې خوښه ښکلې نه یي د خاوند نه یې خوښه بعضې سړی ښکلې نه یي د ښځې نه یې خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي
جون تیرول یوازې په ښکلا نه دی، ښکلا فاتحې عرضي شی دی. سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چیکور چې غاښونه یې څه ده ډېره ښکلي وي او قشتی، خو چې بوډا شي جورابه مخ ته جوړ شي، چیچر جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چیپل شي، دغه شی ته جوړ شي. ښایسته ښکلې ښځی په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډۍ شي لاړې زده. ښکلا خو عرضي شی دی، غاښونه خو عرضي شی دی، کله به کله مني. رنګ خو عرضي شی دی. اخلاق او دین وینا امیرالمؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی، ډېر ښه دی. چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی. ام کلثوم یې توبه توبه معافي، زه نه غواړم طلاق. نو ډېر خلک وایي دا دي نو مې بس هغه سړي ته مې لکه لاړ څه غاښونه دي بس خبره خلاصه کړه نور کېده دا اوس خبر. زما حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله، د هغه نکاح کې یو جینۍ وه، د هغه جینۍ نوم عاتکه وه او عاتکه څوک ده؟ د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده. زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی. شارټ لیست د 10 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه ایستي دي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي. خو دا 10 پکې د اوچت امام طویل دي نومونه په یو مجلس کې اخیستي چې دا جنتیان ای کې زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دی. نو دا عاتکه د هغه لور ده. واده په چا ده؟ واه واه د حضرت ابوبکر بزوی عبدالله ابن ابي بکر. محبت یې څومره دی ماشاءالله، داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به ویځو او زه هم در سره که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای یو شان ژوند ښکلې د مینې ژوند دومره د مینې ژوند چې عربو به څلور ښځې کولې. دې عاتکې خپل خاوند ته ویې د حضرت ابوبکر صدیق زوی ته عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کړي. دی ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته نو ما نه پس بل خاوند نه کړي. د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوالی هم کو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي. دومره مینه په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کړې که زه مړه شم. وی بلکل واده ده. عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کړې چې جنت کې موته دوه پد وایي بل څوک راسره نه عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده. وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ و هغې یې راواخېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کړې ژوند به دې څنګه نو دا باغ دې په دې به خپله ګزاره کړي دومره. او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عیني سخینة آلیت لا تنفک عیني سخینة عليك ولا ينفك جلدي قبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ايكتا وما ترد الليل الصباح المنورة ده معنی رتکو وإذا قسم خرب تأخذ ويلي خاونتا آلیت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك الجلد غبرا چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي د غم اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم. دا خو جوادیو کې بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډک ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به او که چرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم. وآلیت لا تنفك عیني سخینة عليك ولا ينفك جلدي غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ايكتا وما تورد الليل الصباح المنورة وی ترکمه پورې به زما سترګې را ګرمې اوښکې به او ترکمه پورې به زما وجود ترکمه پورې به زما وجود پیرل پیرنی لمبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتر په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي
او ترسو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا شپه پې ختمیږي، ترسو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي، ترسو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی، تر هغې پورې به د تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاک کوم لامبه من. لیکن عجیبه دا وه چې خاوند عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو. چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ، چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه څلوېښت ورځې پس وفات شو. د مینې ژوند ختم، د محبت ژوند ختم شو، وفات شو. چې خاوند یې وفات شو خو دا پې ډېره پریشانه وه، انتهایي خفه وه. لږه نه نو یو صحابي وله د نکاح پیغام ورولېږي، ما سره نکاح وکړه. بلکې صحابي څوک دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله، هغه د نکاح پیغام ورکړ. وی ښځې ورته وایي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کړم، او ما یې باغ را کړی دی په دې. ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم، نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به نه یم. او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما ژوند به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت. اجازه حضرت عمر غوښتل، ډېر اجازه. حضرت عمر داسې کار وکړه، یو عالم سره مشوره وکړه، عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه. نو دا حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست، قریبي دوستو. خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر وان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي طبقه قریبي یارانه وه، دوستانه. تین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه نه هغه سره مشوره وکړه. وی علي څه چل وی وکړه خاوند، ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران ده. وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده، وی خدای پاک به درله په دې کې خیر واچي، شریعت کې منع نه ده دا واده ټیک نه شوی. وکړه خاوند، او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین، وکړه خاوند. وی ما لکې هغه باغ را کړی، وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا، اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا، نکاح وکړه. نو بس مجبوره شوه، هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تېری څه به کوې؟ حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس. چې ولیمه وکړه عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه، لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه، ولیمه ناسته وه. حضرت عمر هم دی، صحابه هم دي، حضرت علی هم دی. نو حضرت علی عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سفینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا، تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې، او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي، پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی. نو په چغو چغو په جهاد شو، ډېر جاتې وکړې. حضرت عمر دی علي وی خندل ورته، وی علي غمونه مه تازه کوه، په زخمونو اوبه ماچوه، مهرباني وکړه. په خندا کې دا خوش طبیعتي وه. نو عاتکه ورته څه وایي؟ وی حضرت عمر داسې خاوند دی، داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی. حضرت عمر عدل انصاف پایلت، د پیغمبر ملګری، دغې ډېر صفتونه ډېر صفتونه، او د ته پر واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم، او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی. هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی، خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند به تېرو. خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړی د ابوبکر زوی، هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي. مینې یو دال شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبي آمینې مینه مثالي به یو بل څوک مثالي مینه. توادت نسورو دی پس عبدالله لا په سفر د خانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر، نو د واده نه یو سور دی پس د عبدالله لا په تجارتي سفر باندې حضرت آمینه د رسول الله مبارک مو ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند خطه به سبا دی په تجارت بنم یا سر یې دا به څنګه چلي ته په زمانه کې ښځې بس تجارتي قابله ده او مخکې نه مو پروګرام سیټ کړی دی څه به زه ژوند د قانون دی. شپه مو په ویښه دواړو تېره کړه، دواړو په ویښه په مینه تېره کړه. ښه سار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه، قافله دی که نه عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لار قافله لا نه وتلې بیا بیا رامنډه کړې یا مینې ته لږ غونې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم. داسې مینه داسې مینه
او چې تنو آمینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وی ورته عبدالله وی ای آمینې د رسول الله مبارک پلار مو ای آمینې ګور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله براله جرس بیا وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد او به میاشت پس راله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به سوداګانې خلکو وخت به تېرېدو ګوره چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وې ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې هم بېس کرګي ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله قافل راشي جرس تنګ دی اورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچه نه او ماله به رامنډه وی چې د تا ته وګورو امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ودوي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله دي دا ورپسې روانه ده تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل امینې زه به سپې که نه ها امینې را سره پسې که نه ها قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره الله اتفاق دا و چې واپس راځل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بی بي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې راځي او جرس وټنګېد حضرت امینې منډه کړه هم عبدالله راورسېد ما ته وینا وصیت کړی چې رګېږي ما له به رامنډه وې د حیا د کور و بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه د قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې او د خلکو سامان اوبو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېږي او سامان کو اوبو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه عبدالله به ودرېد خلکو سامان ټولو کورونو ته وچه د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي چې ما له به جرس ته رامنډه خو زه څه شو بل جار سامان ته ګوګ کړی وي دا د سامان سامان او جامې او مدینه کې دفن کړې مثالي مینه دې ته وایي محبت او بیا هغې د خاوند نفل دویم خاوندونه رسول الله مبارک ماشومه مو رکوټه مو خاوند لاله مدینه شریفه ته خاوند قبر لدو مدینه ته لاړ پراتلو کې غریب په ابوا کې وفات شو لاړ رسول الله مبارک ماشوم پاتې شو زمارونه قبر مې دې بولوګت کول جون دیر کې خشتا کول جون تفرد لور سره سوچو کې دا تور سره د چالور دا چالور دا چارو یې دا چا دلی مورم او پلارم شته کدي سره ظلم کوم دو په خپل لاس کې رم چې د مالور سره ظلم کوي ته په کې وکړ نظر والے پر دې لور سره ظلم پول جاته ډېر ظلمونه شروع سزا سره ډېر زیات ظلمونه شروع په لګه خبره طلاق او په لګه خبره سره په معمولی خبره د کور نشاله په لګه خبره دوست سره بیل د جنگ شي او په کتا سره ما کاروبار شریکو کوم یې خدای درې طلاق ضرب قسم خدای وسه ولې کې داس بغیرت داسې کې اسې قسم اخرى که رسوستومانه طلاق خبره یو طلاق دو طلاق درې مونږ ته مسائل ډېر راځي یعنی یو ښځې ما ته وي خاوند طلاق نو ما یو ګګو یې سلو نه هم راته زیات ویلي او داسې قسم مې د په خدای جومات کې ناستې پای زنانه مونږ ګرځه فتوې له راشي او د فتوې د بوزو کې نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې برقه کې وي الحمدلله د ښځو سره نه ملاوي برقه کې وي او اني زحمت مورم یو دا د نور زنانه وي کټ کې ناسته وه ما ورته وي چې 3 طلاق یې درکړي وي 3 نه زیات ویلي دي یاره مایوسي هم نه کېږي په غریبو په چغو چې په ژړا کې ما خو مور وکړه ما خو پلار وکړه زه به چېرته ځو ته چېرته لاړې نه به موږ د دوی پلار تی ظالم سپېرو ماله ولې او یې پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع ښځو سره ولې دا غله دومره ظلمونه او بعضې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفه
حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي ینې به دې په کور کښېنئ هلک و پسې ځي او مور پلار به یې نه راپرېږدي ولې ظلم کوئ لور سره هم ظلم کوئ ظالمان او زوم سره هم ظلم کوئ بې ځایه ولې لور د پلار نه کښېناړ د خاوند نه کښېناړ نه دا کور به پسې خېږي چا به اوس به پسې دونه کالي اوس به دا کې اوس به دا کې ولې کښېنئ ولې ظلم کوې به چې کوم مهر شرعي شوی دی بس ټیک دی که چېرې کې چې کوم مهر شوی په کوم وعده شوی ده په کوم مهر بس ټیک ده خبره خلاصه نه اوس به د پلار نه جدا کېږي قسم به خدای بروز یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک تعلیم دی طالب او پلار رانه مور پلار رانه څه ده کېنولې وي چې دلته به وله کورلې او ډېر فاصله ده د هغوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسې زما مور پلار چاته پرې زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه تمام زمونږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به رانه کېنولې نه یې راپرېږداست زما دواړو طرفینو ته زنانو ته هم ویم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي نو چې د کور نه یو ځل ووتې نو با ستا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلی ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکړه خفه مه راځه د پلار په کور مه کې قسم په خدای د 100 روپو خاوند د زما واورئ زنانو ته ویم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ ضرور نه بهتر دارونه خلفین نه ساتي هغه ترسوی ساتي خو چې کله ښځه وشي او کله بچي وشي به په خویندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځې نو څه کوې زما ورور دا نه پکار خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي دا د پلار کره لاړه شي ظلم نه کوي او طلاق دې هم نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي خیر د خاوند خدمت ته کوي د شریعت او د سنتو مطابق یم تیر شي مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دی څومره تللی ده څومره وپاتې دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول رب العالمین دې زمونږ د چا چې په کورونو کې اختلافات دی الله هغه په روغو باندې بدل د چا که ناچاقۍ دی خدای په روغو بدل کم خاوندان د ښځو سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي کمې ښځې د خاوندانو سره ظلمونه کوي هغې له خدای ښه اخلاق ورکړي د کومو هلکانو رشتې نشته د کومو جنکو خدای صالحه رشتې ورنصیبوي خدای کله چا بچي ني اولاد ولول د چا نارینه اولاد ني پروردګاره نارینه اولاد ولول یا الله دا راغلی جمع چې څومره ملګري لرې د ځای نه راغی دلته هغه تخبې نه پېښور نه بټخېلې نه او د ډېرو لرې د ځای نه ملګري راځي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي الله دې خوشحاله کړي الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي خدای کله چا چې څه حاجتونه تا ته معلوم دی الله ته ولا پوره کړي کوم زموږ مسافر ورونه چې دي بار ملکونو کې دي او مزدورۍ کې خدای ته ولا د خیر او د برکت ژوند ورکړي مزدورو کې برکات واچوي چا چې موږ سره مدد کړی دی جومات سره دی مدرسې سره که هغه د دې ملک دی که بار دی که هر څوک دی خدای تا ته معلوم دی موږ د چا نومونه نه اخلو چې ریاکارۍ کې را نه شي خدای تا ته معلوم دی ته ولې د هغې اجر په دنیا او په آخر کې ورکړي او الله ستا کور دی خدای ستا د دین مدرسه ستا قرآن مدرسه او خدای ته په خیر دا آبادي سره ته ولته د خپلو غیبي خزانو نه مدد او بیا دعا کوي زموږ خورکۍ ته چا چې دا ځای بخلی د خدای ولا دنیا او د آخر خوشحالی وش او د هغې په ژوند باندې د هغې د خویندو په ژوند د هغې د خاندان په ژوند د هغې د رور د هغې د ټول خاندان په ژوند باندې خدای پاک دی کې د قرآن درسونه شروع او خدای پاک کې ثوابونه هغې له مرسي مور او پلار لی او چې څوک پکې کوي تاسو ټول له الله نصیب وګرځولي او تاسو له دې خدای روغ صحتونه راکړي او په ګورو کې بیماران دي خدای پاک د هغوی له هم شفا ورکړي او مرګري رفون کړو بټخېله کې د هغوی څه دوستان دي د هغوی څه حاجات دي د کاروبار دی الله دې پر جوړه برکت واچوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن